السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې، د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو، نن یو نوی خبر رامخته شوی دی. صوابه انټرچینج سره خوا کې وفا نومي خواجه سره چا ظالمانو ډیر بې دردۍ سره قتل کړی دی چې انتهایی د ظلم حد یې ورسه کړی دی. ولې ورسه دومره ظلم وکړه؟ څه داسې ناپسندیده واقعه راغلې وه چې د غریب سره دومره غټ ظلم وکړو؟ راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. عزتمندو، په صوابه کې روزانه د خواجه سره د قتلولو خبر مخې ته راځي. دې نه مخکې یو بل خواجه سره هم چا ډیر بې دردۍ سره قتل کړی و. دې ځلې وفا نومي خواجه سره ډیر غټ زیات ظلم او زیاتې کړی دی. عزتمندو، صوابه کې داسې واقعه شوې وه چې دا خواجه سره او دوی سره یو بل ګروپ پروګرام لا تللی و. پروګرام یې اټینډ کړو، واپس خپل ځای ته را روان و. په لاره کې ورته کسان ناست وو، دوی ټارګټ کړي وو چې کله دوی د صوابه انټرچینج ته خوا ته راورسېدل، سمدستي پې فایرنګ شروع کړلو. نور اجلاګان هم ورسره لګېدلي دي، هغوی هم ډېر زیات شدید زخمیان دي. تا هم لګېدلی دی، یو ډز په سر لګېدلی دی او دوه ډزه په شاته حمله باندې لګېدلی دی. اسپتال ته یې وړی و، اسپتال کې ساه ورکړله او د فاني دنیا نه رخصت شولو. ټول خواجه سره سرکونو ته راوتي دي او سرک یې بند کړی دی. ځای په ځای راوتي دي، پېښور کې هم راوتي دي، مردان کې هم راوتي دي، سړکونه یې بند کړي دي. حکومت نه دا مطالبه کوي چې موږ ته د خپل قاتلان زر تر زره ګرفتار کړی شي. خو دا قاتلان موږ ته ګرفتار نه کړی شول. موږ به دا احتجاج جاري ساتو تر هغې پورې چې موږ ته خپل قاتلان ګرفتار کړی شي. او حکومت ته زموږ دا درخواست دی چې مکمل د موږ له سکیورټي راکړي. روزانه په موږ باندې حملې کیږي، دمکیانې راکولې کیږي. تر کومې پورې به موږ داسې ذلیله او رسوا ګرځو؟ هر ځای کې مونږه رسوا او شرمیږو. دوستانو، دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو لپاره زموږ دا چینل سره سبسکرایب کړئ. خوا کې وساتلی نشان وي چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.